الرحمن الرحیم ټولو نه مخکې زه د مولانا صاحب د خپل جماعت ټول مشرانو اړنه شکریه ادا کوم چې تاسو دلته راغونډ شوې رالې نوښار ته مانکي ته زموږ کلي ته موږ ته مو عزت راکړو ورسره خپل د نوښار ټولو ملګرو اړنه شکریه ادا کوم چې تاسو دلته نن په دې ګڼ تعداد کې شرکت وکړو او یو ځل بیا مو مونږ ته عزت راکړو ستاسو ډېر زیات اړنه شکریه ادا کوم حق مې نه جوړېږي د خبرو اکرم خان خبرې کړې دي خو یو دوه خبرې وې چې کوم لازمي وې چې کوم مولانا صاحب مخکې او تاسو ټولو مخکې زه دلته وکړم تاسو ته دلته مولانا صاحب تاسو نن دې کلي ته راوستو مقصد زما صرف دې جلسې عمده و ما چې کله زما پلار چې کله تاسو نه تاریخ اغوستی و نو هغې ټایم نه الیکشن اعلان شوي و نه نور څه خو ما ته او زما پلار ته ستاسو د کوره چې کوم عزت میلاو شوی دی که هغه زاید دراني دی که هغه مشر دراني صاحب دی که ستاسو زوی مولانا اسد صاحب دی که لطف الرحمن صاحب دی که عطاالرحمن صاحب مولانا صاحب دی که تاسو یې نو نن چې دا جلسه ده مونږ صرف او صرف دې وجې نه کوو چې کله تاسو سره اختیارات وو تاسو سره وزارتونه وو ستاسو ټلیفون زور ما لیدلی دی چې وزیر اعظم ټلیفون نه زیات طاقت تاسو ټلیفون کې وو نو هغه ټایم چې کله تاسو په اختیاراتو کې مونږ ته عزت راکړی دی نو نن که الیکشن دی او اختیارات نشته نو دا جلسه صرف او صرف دې لپاره ده چې نوښار کې مونږ هم یو او غیرت باندې هم پوهېږو په پښتو باندې هم پوهېږو انشاءالله چې کله پورې مو ژوند دي تاسو سره به ولاړ یو او ښه په نه ښه کولو به ولاړ یو دلته چې کله زمونږ مولانا صاحب زه تاسو ته اړنه خبره وکړم چې زما سیاست کې قسم دی تاسو ته ایمانا وایم تاسو مشران یې تاسو طرف نه ډېر عزت میلاو شوی دی ما خبره کولو باندې هم تاسو مخې ته سترګې شرمېږي خو تاسو ما خپل طرف نه نه مې تاسو باندې احسان دی نه په نور چا خو چې کوم روز نه پارټۍ ته راغلی یم یو نیم دوه کاله کېږي مولانا صاحب ثبوت سره چیلنج سره وایم چې په نوښار کې په دې صوبه کې په جمعیت کې چې څومره شمولیت شوي دي دومره به په بل یو ضلع کې هم نه شوي دلته ما خپل شوق دی ولې چې دا منافقت رانه نه کېږي چې اختیاراتو کې خو در سره یم خو چې اختیارات در سره نه نو بیا در سره نه یم دا سیاست نه مونږ کړی دی ګینې ما پلار په خپله د پی ټي آی وزیر و تاسو ته دا نوښار ته ښه پته ده چې زما پلار چې کله وزیر و نو ښه با اختیار او ښه خپل فیصلې اوچتولې او دې علاقې بار بار مونږ ته مونږ خاندان ته بې انتها عزت راکړی دی خو چې کله زموږ اختلاف رالو خپلو کې نو نه مونږ په سیټ راغلي وو نه زموږ په جایداد کې نو مې د چا ذات سره کار شته زموږ جنګ په اصولو چې زموږ ملګرو سره زیاتی کېدو تاسو ته پته ده چې خلک کونسلرۍ نه هم استعفا نه ورکوي خو مونږ چې ملګرو په سر کوم قدم اوچت کړو مونږ ته ښه پته وایي چې وزارت به هم رانه ځي ایم پی ای توب به هم ځي پارټۍ به هم ځي خو چې کله د اصولو او د حقو خبره راغله نو نه زما پلار دې نوښار خلکو نه رستو شوی دی او نه زه په خپله دې خلکو نه رستو شوی یم آخري خبره مولانا صاحب صرف دغه کومه چې دلته نوې پارټۍ جوړې شوي دي هر چا خپل شوق دی پوره دی کړي زور دی ولګوي خو افسوس راته په دې راځي چې ډېر حده پورې کوشش کېږي یو مړ پارټۍ کې خلک ساه اچولو کوشش کوي دې سره مو اختلاف دی په هر طریقې ما ته پته ده چې تاسو زموږ لپاره کم ځي ته جنګېدلي یې کم ځي ته تاسو طرف نه ټلیفونونه شوي دي هر شي نه خبر یم ستاسو احسانات دي خو انشاءالله د نوښار خلکو په طاقت باندې په روان الیکشن کې تاسو ته به دا ثابتو چې څوک څومره طریقو نه هم زموږ لارې بندولو کوشش کوي مونږ به په هر رکاوټ ختمو او انشاءالله 15 صوبایي 2 قومي سیټونه په هر سیټ باندې به د جمعیت کینډیډیټ چې کم تاسو مرضی
او ګټې به انشاءالله ګټه به انشاءالله د جمعیتي په دې نورو پارټیانو باندې ځان ته زه خاص طور باندې وایم چې نورو پارټیانو باندې ځان ته وخت ضایع نه کړي. ما ته په دې شپږ میاشتو کې ما به اکثر دې ملګرو ته ویل ګورې ما په دې شپږ میاشتو کې چې څه خدمت هم کړی دی په دغه ښار کې ما پسې د مولانا صاحب لاس و زه احسان فراموشه نه یم زه کلو الفاظو کې وایم که ما چاته یو ستن هم لګولې ده نو هغه شوي ده مولانا صاحب د وجې که مولانا صاحب نو ما نشو کولی موږ ته مولانا صاحب بیا تاسو ته وایم محنت مو کړی دی صله ورکولو والا الله پاک دی ما خپل سزا جنګ نشته نه نور څه شته دین او خر ملګرو بې انتها عزت را کړی دی مولانا صاحب زه چې نن څوم یم موږ ته ډېر خاندان کې دا کوشش وشو چې زه زما پلار په سیاسي طور باندې څه بس دې ختم شو خو دین او خر خلکو زه زما پلار په سر ګرځولي او یو نیم کال 2 کالونه لګاتار په نوښار کې شمولیت کیږي او نن دا ثبوت دی چې کوم تاسو په نوښار کې ګورئ دا نن نوښار کې نه مونږ ثوابۍ کسب کړی دی نه مردان کې کړی دی دا خالصتا نوښار ضلع ده او ډېر خلک هغلته رست ویلاړ دي او مانکي کې ما دې وجې نه کوله چې دا مانکي دا صرف د یو کس کلی نه دی دا زمونږ هم کلی دی چې کله مو مرضي دلته یو نیشنل والا ویل نیشنل والا وزیر تقریر کې ویل چې د ملا کار د حجرې مشرۍ نه ده زه هغه ته دې ځینه وایم چې انشاءالله دومره طاقت لرو چې کم حجرې ته ځم ملا به د هغې حجرې مشري او زمونږ حجرې دا مخامخ زمونږ حجره ده مولانا صاحب تاسو به زمونږ د دې حجرې مشر زه بس آخري خبره دا کوم چې په اتحاد اتفاق ټول ملګري یو ځای د الیکشن چې کوم را روان دی انشاءالله شکست به یقیني دی ټولو ته ورکوم زه صرف او صرف مولانا صاحب ته دا ووایم چې یو ځل ټول ملګري لاسونه اوچت کې او مولانا صاحب ته دا وروستو پورې ګورې دا مولانا صاحب نه په کرایي راغلي دي دا صرف او صرف ستاسو په مینې کې راغلي دي لاسونه اوچت کې او مولانا صاحب ته ووایي چې ولاړ به یې مولانا صاحب سره کتاب ته به ووټ ورکوي دې وروستو پورې ټولو نه تپوس کوم نو که اوس څېړنه تاسو مولانا صاحب سره یې موږ سره ټولو سره یې زمونږ خدمات منئ نو دا لاسونه داسې وپړکوئ که نه چې دوی ټول عمر ته یاد وساتي جناب وحد خان خټک صاحب جناب لقب خان خټک صاحب قاری محمد اسلم صاحب مفتی حاکم علی حقانی صاحب